بسم الله الرحمن الرحيم وأما بيان أنه لا سبيل إلى القسم الأول تر دې ځای پورې خبره په مخکینی درس کې دا شوې وه اثبات د هیولام شوی و په جسم کې او اثبات د صورت جسمی شوی و په جسم کې بیا ورپسې په دې مخکینی سبق کې د دې خبرې وضاحت وکړو چې صورت جسمی بغیر د هیولانه نشي موجود کېدی او د هغې دپاره یو دلیل وي که چېرته صورت جسمی بغیر د هیولانه راشي نو لا به دا په جسم غیر متناهي کې وي او جسم غیر متناهي کېدل باطل نو لہذا دا بطلان د دینه پیدا شو چې صورت جسمی ته خالی د هیولانه وګڼلو نو دا باطل نو دا خبره ثابته شوه چې صورت جسمی بغیر د هیولانه نشي کېدی په دې ننني سبق کې د دغه دلیل بل اړخ راوچتی که چېرته موږ دا خبره وکړو چې صورت جسمی دا بغیر د هیولانه موجود شي نو لا به دی جسم به متناهي کې وګرځو او کې ما تاسو ته خبره کړې وه چې د جسم متناهي موږ ولې ګرځو نو ما ووي چې دا صورت جسمی په شکل کې چا سره یعنی یو حیثیت سره جسم دی ځکه اشراقیینو مذهب هم دا دی چې جسم همدغه صورت جسمی دی نو که چېرته دا متناهي شي او کم شي چې متناهي وي هغه ته تناهي راځي یعنی هر یو شی په معاشره کې کائنات کې تو ګوره چې متناهي وي نو دته به خامخا تناهي راغلی نو د دې وجه نه خو ورته ته متناهي وی که نه چې تناهي ورته نی راغلی نو متناهي ورته ته څنګه وی دا متناهي والی خو د تناهي نه دی چې تناهي راشي نو متناهي بشي اوس دا خبره زده کې چې تناهي څه ته وي نو تناهي ویل کېږي احاطه د یو حد لا احاطه د دوو حدینو لا احاطه د حدودو د ډیرو تناهي چې یو شی ته راځي نو لا به په احاطه د یو حد سره لا په احاطه د دوو حدینو سره او لا په احاطه د حدودو سره دا به راځي د حد نه احاطه حد د یو حد نه مراد څه دی نو دا هغه اړخ دی احاطه د حد مطلب دا دی چې هغه اړخ هغه طرف یعنی یو طرف به احاطه کړي وي یا احاطه د حدینو نه مراد دا دی چې دوو طرفو په احاطه کړي او د احاطه د حدودو نه مراد دی چې درې اړخونو په احاطه کړي او د دغې نه تعبیر دا فلسفیان په خپل کتابونو کې په امتداداتو سره کوي چې یو امتداد طولی دی یو امتداد عرضی دی یو امتداد عمقی دی یو لمبایی دا شی دا یو چوڑایی دا یو جوروالی دی اوس دا حد دی یو حد طول شو دو حدین چې کم دی هغه طول او عرض شو چې درې شي حدود شي نو طول عرض او عمق درې واړه شو اوس به موږ یو جسم راوچت کو جسم طبعی نو په دې جسم طبعی کې یو صورت جسمی دی او یو پکې هیولا دی اغزان له خبره شوه خدا ظاهری جسم چې موږ تخکاری نو جسم تعلیمی ورته عارض شوی دی جسم تعلیمی دی طول او عرض او عمق دې ته راغلی دی کنه دغه جسم تعلیمی ته دی مقدار وی ښه جسم تعلیمی ته دی څه وی دی ته دی مقدار وی اوس په دغه مقدار باندې یو حد احاطه وکړي په دغه مقدار باندې یو حد احاطه وکړي په جسم کې خو طول شته دی خو احاطه د طول په یعنی د دې مطلب داسې واخله تعبیر ته تاسې داسې وکړي یعنی تا ته مخامخ یو میز پروت دی لمبایی پکې شتی مقدار شتی خو تعالی ناپ کړی نه نو ته پیمانه پې کېږي ته دا یو ګز شو نو اوس په احاطه یو حد وکړه نو احاطه د یو حد مثال دا مخکې انشاءالله تفصیلی را روان دی مختصره ته دلته کې ویم چې احاطه یو حد پې کړي وي په دې مقدار باندې لکه د دې مثال څنګه شو بال به واخلې بال کې چې د سر نه ته نقطو کې او بل طرف ته وباسې نو دې ته ویل کېږي قطبین او دې منځ ته ویل کېږي محور
نو اوس په دې باندې یو حد احاطه کړی ده، هغې ته ویل کېږي طول، او د هغې د وجې نه دته یو شکل راغلی کوروي بالي شکل ته ویل کېږي، کوروي شکل. او که ته وی چې دوه حدین پې راغلي، دوه پې احاطه کړي، لکه ته دا بال په منځ باندې نیم کې، نو یو بره حد شو یو لاندې شو، نو دواړه ځان له شکلونه شو، نو د دې نه ځان له یو شکل جوړ شو. نو اوس په احاطه دوه حدونه کړي ده، لا داسې په 3 حدونه مې احاطه وکړي. بهرحال اوس چې د احاطه په حدونو کې، نو دته به یو شکل راځي. د چا شکل ګوره ګول وي، د چا شکل ګوټ پترس وي، چا 4 غوټه وي، څه مستطیل وي. دا شکلونه چې راځي نو متناهي جسم ته تناهي د وجې نه، او تناهي دې ته وي چې احاطه د حد راشي په هغه مقدار باندې، په جسم تعلیمي باندې دې نه یو شکل جو، دا شکل شو. اوس وی د تا نه دا تپوس کومه چې دا شکل مخصوصه د چا شکل د انسان شي، چا شکل د فرس دی، چا شکل د اسد دی، چا شکل د حمار دی، مختلف قسمه شکلونه دي. نو کدی اجسامو ته یو شکل راشي، یو شکل مخصوص وي، نو زه تا نه دا تپوس کوم چې دا شکل دته چا ورکړی دی، مقتضي د دې شکل مخصوصه څوک دی. نو کته وی چې مقتضي د دې شکل مخصوصه صورت جسمی دی چې کوم په دې جسم کې دننه پروت دی، یو احتمال. لا مقتضي د دې شکل مخصوصه لازم د صورت جسمی، او لا شکل مخصوصه د دې جسم چې دی نو هغه یو امر عارض د وجې نه راغلی. نو دی وی دا درې وانه شکوک باطل. مقتضي د دې شکل خاص ساده خبره تا ته دا کوم ګوره، سیو دی راواغشتو. سیو خو د مختلف قسمه اجزاونه جوړ شوی دی، ګول دی، یو اجزا جمع کیږي. نو دی کې جسم تعلیمیم پروت دی، جسم طبعیم پکې پروت دی. خو دغه جسم تعلیمی باندې احاطه یو حدو کی، 2 حدو کی، 3 حدو کی، طول عرض عمق په دې باندې احاطه کی، نو دلره د سیو دا مخصوص ګول غونته کې شکل راشي کنه. نو د سیو لره چې دا خاص شکل دی، انار لره د دینه شکل جدا دی، کیلې لره شکل د دینه جدا دی. دا مخصوص شکلونه چې هر یو شي ته راغلي دي، نو د څه د وجې نه خو به راغلي که نه، مقتضي به خو به دې شکل لره خامخی. نو که مقتضي په دغه جسم د سیو کې صورت جسمي دی، یو پکې هیولا دی، صورت جسمی گنی، او کنه لازم د صورت جسمی گنی، او کنه یو امر عارض گنی. نو کچرته زه صورت جسمی پکې وګڼم چې دا د تقاضا ده، د وجې نه دله یو شکل خاص راغلی، نو صورت جسمی خو په ټولو اجسامو کې شته دی، او تقاضا د ذات په افرادو کې نه بدلیږي. نو هر فرد د جسم طبیعي چې په کوم ځای کې مشي د هغه به شکل خاص شي، نو بیا به د یو څه شکل په ټولو کې بدلیږي به بیا نه. ولی کلی لره چې کوم حکم یا هغه به هغه افرادو لره خامخی کنه، نو دا صورت جسمی کلی شو، دا مقتضي شو، او د یو شکل خاص د انار شو بالفرض، او دغه صورت جسمی په انار کې مشته، کیله کې مشته، دا خو ټولو کې شته. نو بیا خو هر فرد لره به دغه یو شکل راځي، هلکې داسې خو نه ده. نو دا خبره باطل، او دا بطلان د څه نه پیدا شو چې مقتضي تا صورت جسمی وګڼل، نو دا باطل. دویم نمبر که لازم د صورت جسمی مو مقتضی وګڼو، که لازم د صورت جسمی مقتضی ګڼې، نو لازم د ذات نه منفک کیږي نه. نو چې کومه تقاضا د ذات وي، هماغه تقاضا به د لازم د هغې وي. نو هماغه بطلان به مخکینی پیدا شي چې د ذات تقاضا خو په افرادو کې نه بدلیږي، نو دلته به شکل مخصوصه به د ټولو یو شي، او دا کېدل باطل ولی چې مقتضي د لازم د صورت جسمی وګڼو. نو دریم نمبر موږ دا وایو چې دا مقتضي د دې لپاره یو وصف عارضه دی، خارج نه دی، او هغه عارض به موږ مقتضي وګڼو، او عارض خو زوال قبلی. نو اوس یو شي ته یو شکل راغلی، نو مقتضي والا هغه عارض دی، خو چې اوس د دله ته دا شکل بدلی او بل شکل ولا راولي، نو چې مقتضي کې چې عارض دی چې هغه کې زوال پیدا شي، نو د هغه د وجې نه مقتضا په صورت په دې شکل کې هم زوال پیدا شي. ولې شکل خو د هغه د وجې نه راغلی، نو چې هغه بدل شي دی به هم بدلیږي. لکه استاد چې بدل شي، نو طرز انداز د شاګرد د زده کړې هم بدل شي. نو اوس یو شکل چې د ده نه ځي، او بل شکل دله راځي دی جسم لره،
جسم خو د شکل نه خالی کیږي نه، ولی اجسام خو چې په خارج کې ممتاز دي شکل د وجې نه چې دا شکل د یو مڼې او د سیو او د انار ترمنځ امتیاز پیدا کوي چې شکل نه نو دی کې خو امتیاز بیا نشته دی، شکل نه خو خالی کیدی نشي. نو په دغه ځای کې یو قابل پکار دی چې د هغې د وجې نه دا پیدا شي، ولی صورت جسمی خو فاعل دی خو قابل نه دی، هغه قابل نه دی مګر هغه حیولا دی. نو معلومه دا شوه چې صورت جسمی بغیر د حیولا نه نشي موجود کېدی. اوس عبارت ته ګور. و اما بیانو هر چې بیان د دې خبرې دی چې انه لا سبیل الی القسم الاول چې اس لار نشتری قسم اول تا، قسم اول منگ سره سو، قسم اول منگ سره دو کچرته صورت جسم خالیو ګڼو د حیولان انو لا بدا متناهی وی نوی دغه ته لار نشتری. دا خبره ټیک نه ده، ولی ټیک نه ده د مخکې خبره کوي فلانها زکچی لو کان متناهیتا کچرته دا صورت جسمی دا متناهی شي لا صورت جسمی لو کانا کچرته دا صورت جسمی متناهیتا صورت جسمی متناهی شي لا احاط بها نو احاطه بکړي په دې باندې دی صورت جسمی باندې حد واحد لا په یو حد احاطه کړي او حدود لو په ډیرو حدود احاطه کړي فتكون متشکلة فتكون نشبدا صورت جسمی متشکلة اندیبا متشکل شي او لأن الشکل او شکل چلی هو الهیئة الحاصلة آغا یو حیئت تی چی الحاصلة چی حاصل شوی دی من احاطة الحد الواحد والحدود بالمقدار چی آغا پا احاطة دا حد واحد سر حاصل شوی دی لا پا حدود سر حاصل شوی دی چی اغی احاطة کری پا مقدار باندے. نو فذالک الشکل نو پس دغه شکل اما یکون للجسمیت لذاتها لا بد جسم د پاره په اعتبار د ذات سره دا شکل د تراغلی و محال او دا خبر باطل دا، ولی و الا کچرت دا خبر باطل نشي چې د ذات د وجنه شکل د راغلی لکانت الاجسام نشبه ټول اجسام كلها ټول پټول باندې متشکلتن ټول پټول اجسام متشکل شي بشکل واحد په یو شکل سره. د دې خبرې وضاحت مې درته وکړه چې تقاضا د ذات په افرادو کې نه بدلیږي، نو چې هغه له رقم صورت جسمی له رقم شکل مخصوص راغی بیا په ټولو کې یو شي او بسبب لازم لا بعد سبب لازمه د وجې نه دا شکل مخصوص به د سبب لازم د وجه نه راغلی للجسمیت د پاره د جسم به هو ایضا محال نو دام باطل دی لما مر رقم چې مخکې تیر شو. ولی کچرته ته د وې چې دا شکل مخصوصه د پاره مقتضی په کار دی او دغه مقتضی دا صورت جسمی نشو دا زګړم لازم د صورت جسمی نو لازم د صورت د ذات نه منفک کیږي، نو چې کومه تقاضا د ذات یا بداغیم وي نو لما مره کې دې ته اشاره راغی چې تیر شو هغه بطلان چې کم د ټولو د پاره به یو شکل شي بدل تم لازم شي او بسبب عارض لا زد دې د پاره مقتضی سبب عارض غنم وهو ايضا محال نو دام دغه کې محال دی و الا کچرت محال نشي نو لا امکن زواله ممکن بشي زایل کېدل ددو نو فامکن نو پس ممکن ادا ان تشکل صورتا ان تشکل صورت بشکل آخر چې متشکل بشي دا صورت په یو بل شکل سره فتكون قابله نو دغه ځای کې للانفصال قابل د پاره د انفصال پکار دی وکل ما يقبل الانفصال فهو مرکب من الهیولا وصورت هر هغه شی چې هغه قبل انفصال لرا هغه به مرکب د هیولا او د صورت نه فتكون صورت النشبه فتكون صورت العاریت شبه صورت خالی چې د حیولانین مقارنه لها مقارن بشي لها دې سره هذا خلف دا خلاف مفروض شو. هغه صورت چې کم خالی شي د حیولانه دا به پیوست شي دی پورې خامخا ځکه دینه بغیر قابل ولا پکار دی او قابل دلته کې ته ګډ هذا خلاف مفروض نو دا خلاف مفروض دی او دا خلاف مفروض د سن راغو چې صورت جسمی تا خالی ګڼو د حیولانا او په صورت د متناهی باندې. واخر الدعوانا الحمدلله.